بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملم جبې سحر تاسو ګوینئ. سپینو وریځو یو ځل بیا ابادۍ طرف ته مخ کړی دی. تاسو ګورئ دونه لاندې دا وریځې راکوز شوي دي چې ابادۍ ترې نه بره دي او په مزه مزه کوشش کوي چې دا ځای ګیر کسانه چې خالي دی هغه نه دا وریځې نور هم دا ځای چې دی نو راګیرئ. څو وریځې تاسو که وینئ نو بره دي، په هغې باندې د انور لږه لږه رڼا لګېدلې ده د مشرق د طرف نه، خو دا د مغرب سایډ دی نو دې کې څه وریځې چې دي نو هغه بلکل لاندې راغلي دي او چې کوم لاندې وریځې کوشش کوي چې ابادۍ ګیر کړي نو زما په اندازه د هغې وریځو نه هم به مونږ یو 2000 فوټه تقریبا بره یو. لکه دې وخت کې وریځ ډېره زیاته لاندې ده. دغه ځای کې که ته زه لږ غوندې رازوم کړمه دا ایریا ډېره صفا د وریځ ښکاري چې روانه ده. تاسو وینئ د وریځ خپل حرکت کوي او د غرونو په منځ منځ کې چې کومه ایریا ده هغه ټوله په مزه مزه ګیرئ. یو ډېر ښایسته منظر دی. د هغې مخامخ غر په څوکه باندې نور لګېدل شروع شو دا مونږ چې کوم ځای ولاړ یو دلته چې نور راځي کم از کم ګنټې نه به پکې زیات ولګي. نو بس یو ډېره ښایسته آب و هوا ده د اکسیجن نه ډکه، چونکې دا میاشت نن 20 اګست دی او د 20 اګست کې دونه یخه شپه ما چېرته مخکې نه وه محسوس کړې. د کمرې دیوالونو دننه طرف ته بلکل خوله نیولې وه او دې وخت کې چې کوم یخ موسم دی هوا مکمل ولاړه ده. که هوا وه بیا به ډېر زیات یخ موسم و، خو چونکې هوا ولاړه ده د دې د وجې نه هم ډېر زیات یخ محسوسیږي. ډېره ایریا چې دی نو دغه د وریځ ګیره کړه، بلکې هغه ما چې کومه ایریا تاسو ته منشن کړې وه، کوم چې مې راجوخته کړې وه تقریبا ټوله دارې وریځ ګیره هم کړه. وله د وریځ دغه سر طرف ته ګس لاس ته چې کوم د سکرین دغه دی دې کې تاسو وینئ چې وریځ نور هم کوشش کوي او ډېر تیزۍ سره دا وریځ چې ده نو روانه ده. تاسو ورته ګورئ د دې اونو نه هغه طرف ته دغه راووته. ماشاءالله ډېر ښایسته موسم او ډېرې ښایسته ابادۍ د خلکو رنګارنګ پینک او ریډ ګرین مختلف رنګونه دي د آبادو. دا ګورئ تاسو شینوالی هم دوی ساتلی دی او سوروالی هم په چتونو ساتلی دی، دغه شان دا پینک رنګونه دي مختلف. نو ډېر ښایسته منظر دی او تاسې په سکرین ګورئ، زه په مخامخ ګورم نو د مخامخ او د سکرین ډېر لوی فرق وي. بس زما دا استعداد خپلو پښتنو وروڼو ته چې تاسو دې علاقو طرف ته چې کله سیل سپاټ له راځئ نو دې علاقو طرف ته راشئ، تاسو به محسوسه کړئ چې یاره واقعي دلته څونه ښایسته موسم دی، څونه ښایسته او قدرتي خوبصورتي ده په دې علاقه کې. ډېر ملګري به زما تلي، مخکې نه به هم تلي، بیا به هم تلي
خو زما مطلب دا دی چې بعضې علاقې داسې چې هلته کې حکومت توجه ورکړې ده او څه خشتوالی پیدا کړی دی، نو هلته خلک ځي. خو دا داسې علاقې چې کومې دي چې کوم قدرتي خشته دي او قدرتي د هغې آب و هوا او حسن دی، نو حکومت له پکار دي چې دې طرف ته هم توجه وکړي او دلته کې هم څه منصوبې څه د دې د خشتوالي انتظام وکړي، نو خلک به نور هم دې طرف ته توجه شي. هغه وریځ چې ده نو تاسو ګورئ چې بلکل لاړه او د دغه نه هم مخکې شوه، د هغه اونو نه ډېره زیاته مخکې لاړه او روانه ده مسلسل د غرونو په منځ کې چې ده نو هغه خپل حرکت کوي لګیا دی. تر دې وخته پورې ستاسو ورور تاسو ته د دې ځای حالات بیان کړل. دې سره سره به تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.